او ابراهیم علیه السلام د الله تعالی په حکم سره د بیت الله تعمیر کړو صرف د الله تعالی د عبادت لپاره او د نواقفه جاهله ورغلل او بیت الله کې د الله تعالی عبادت خو څه کوي په غزه کې به 300 شپېته بوتان کې خودل او د دېغو بوتانو عبادت کوي د جاهلیت په دور کې د دنیا کوم حالاتو پیغمبر علیه السلام په بعثت نه د مخه د دنیا کوم حالاتو د جاهلیت څرنګه دور وو او نبی علیه السلام په بعثت نه بعد بیا د دنیا کوم حالاتو ګورې نبی علیه السلام په بعثت نه د مخه د دنیا چې کومه ده دا بالکل د جهالت په تیارو کې ډوبه وه هر طرف ته جهالت و دې حده پورې چې نبی علیه السلام په بعثت نه د مخه دغه ټوله دنیا ته دا ټول دور ته د جهالت دور ویل کېده او نبی علیه السلام چې کومې قبیلې ته تشریف راوړ دا قبیلې ته هم د نبی علیه السلام په بعثت نه د مخه دې قبیلې ته خلکو ویل امیین چې دا قبیله دا امی ده دا قبیله داسې ده چې دا انپړه ده د جاهلیت په تیارو کې ده نو دغه وجه نه نبی علیه السلام په بعثت نه د مخه دنیا دا بالکل په تیارو کې وه په جهالت کې وه هر طرف ته جهالت و دغه وخت صورتحال دا ده چې په دنیا کې چې کوم د مذهبو پیروکار وو او داسې رهنما خلک وو هغه د انسان په رهنمایي کې بالکل فیل شوي وو بالکل دستبردار وو د انسان رهنمایي نه شوی کولی دې حده پورې چې په بعثت نه د مخه چې کوم آسماني کتابونه وو په هغه کې دومره تبدیلي راغلی وه ترمیم راغلی وو چې خلکو اصل او نقل د دغو په خپل منځ کې تفریق نشو کولی او داسې حقیقت او د ملاوت وال کتاب په دا کې هم فرق نشو کولی نو د جاهلیت په دور کې دومره تیاره وه دومره زیات جهالت و چې خلکو رښتیا او دروغ نشوی معلومولی خلکو حقیقت او د ملاوت خبرې دا کله هم نشوی معلومولی نو د جاهلیت په دور کې اول یهودیت دا داسې مذهب و چې هغو خلکو خپل دین خپل مذهب پرېښه او څو غلط رسومات یې راخیستي او د هغو لاندې دوی خپل ژوند تېروه دا د جهالت دور نصاره و او دوم نمبر باندې عیسایت دغو توحید پرېښی و او د تثلیث عقیده یې په خپل مذهب کې داخله کړې وه د دوی دا عقیده ده چې ګورې بعضې خدا وایي چې خدای پاک دا یو نه ده بلکې درې دي الله تعالی عیسی علیه السلام او مریم علیه السلام او بعضې دا وایي چې نه د دې درې مجموعه ده خدای ده نو په دې ځای کې زه یوه خبره بیانومه چې ګورئ که چېرته دا درې ته درې ویل کېدل دا د مسلې سره تعلق وي ځان ته خبره ده که چېرته دا درې ته د درې ویل کېدل دا د نظریې والا خبره وي ځان ته ده په دنیا کې درې داسې مذهبونه دي درې داسې فرقې دي چې هغه درې ته درې نه وایي بلکې درې ته یو وایي یو د مرزایانو طبقه ده او یو د روافضو طبقه ده او یو په مسلمانانو کې اهل حدیث او بدعتیانو طبقه ده دا وایي چې درې طلاقه دا درې نه دي بلکې درې طلاقه دا یو طلاق ده او داسې که چېرته دا د نظریې والا خبره شي نو بیا په نظریه کې دا چې کومه عیسایان دي دا وایي دا درې نه دي بلکې دا درې یو ده نو موږ اهل سنت والجماعت دا خبره بیانوو وایي که چېرته د نظریې والا مسله وي موږ بیا هم درې ته درې وایو او که چېرته د مسئلې والا مسله وي مسئله وي د شریعت مسله وي موږ بیا هم درې ته درې وایو نو دا ګوري د جاهلیت په دور کې د دغو عیسایانو دا نظریه وه دا حالات وو دا جاهلیت وو د دې په دور کې او داسې د ایران چې کوم مجوسیانو دغو د الله تعالی عبادت نه کوو دی د ور ته به یې سجدې لګولې د هغې پرستش به یې کوو د هغې عبادت به یې کوو
او په ظاهره به دوی دا ویل چې موږ د الله تعالی عبادت کوو، حالانکه د دې خبرې د حقیقت سره لرې لرې پورې هم هیڅ تعلق نشته. د جاهلیت په دور کې داسې خلک وو چې د هغو د جاهلیت یو بل اندازو هندوان چې کوم وو دا بت پرستی به کوله، او په شپږمه صدۍ کې دوی ډېر زیات عروج واخیستی، ډېر زیات شول دې حده پورې چې د دوی کوم بوتانو دا په لکاو نه په کروڑاو تعداد باندې وو، او دوی د بوتانو عبادت کوو، او دوی د جاهلیت په دور کې اسلام نه پیژانه، شریعت نه پیژانه. نو چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بعثت وشو، دا د دوی چې کوم جهالت و، د دوی کومې ګمراهۍ وي، دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ټول ختم کړي. او د غرنګ د عربو دا حال و چې هغه عرب ټول په بت پرستی کې مبتلا وو، ټول په شرک کې مبتلا وو. په ظاهر باندې د دې داوا چې موږ حضرت ابراهیم علیه السلام منو، ابراهیم علیه السلام دین او مذهب منو، حالانکه ابراهیم علیه السلام ټول زندگی د توحید دعوت ورکړو، د توحید پرچار کړو، او د شرک نه خلق باندې کول، د شرک نفی کړو. او ابراهیم علیه السلام د الله تعالی په حکم سره د بیت الله تعمیر کړو، صرف د الله تعالی د عبادت لپاره. او دای نه واقفه جاهله ورغلل، او بیت الله کې د الله تعالی عبادت خو څه کوي، په هغه ځای کې 300 بوتان کې خودل، او د دغه بوتانو عبادت کوي. دغه بوتانو ته د خدای نه ویل، حالانکه د څومره جاهلیت ته څومره ناواقفي ده. دغه د نن سبا د شریعت سره هیڅ تعلق نشته. پیغمبر علیه السلام چې کله بعثت وشو، دا ټول جهالت ختم شو، دا ټول تیاره دا پرنا باندې بدل شوله. نو عرب هم دا ډېر زیات په بت پرستی او په شرک د نبی علیه السلام په بعثت نه د مخه د مبتلا و. د غرنګ د عدل او د انصاف د حال و چې په هغه کې لا قانونیت و، قانون نه و، او د ظلم رواج و. که چیرته به داسې و، په اردو کې یو محاوره استعمالیږي، وایي جس کی لاټي اس کې بینس. مطلب دا و چې غټ کس وو د هغه لپاره به ځان ته قانون و، غریب کس وو د هغه لپاره به ځان ته قانون و. نو انصاف کله هم د جاهلیت په دور کې نه و. که چیرته به یو داسې کس و چې هغه امیر کس وو، مالدار کس وو، او صاحب حیثیت به و، څه کوالټي به وه، حیثیت به و، بیا به چې کله هغه چا مړ که، بیا به د هغه په قتل کې به ډېر زیات کسان د دنیا نه لرې کول، ډېر زیات کسان به مړه کول. او که چیرته داسې کس و چې هغه به غریب کس و، د هغه به څه حیثیت نه و، بیا به د هغه چې کوم وارثان و هغه ته به 100 روپۍ ورکړلې، او بس د هغه جسم به یې هم دفن کو، او د ده چې کومه په ده باندې کوم ظلم شوی و، د ده قتل شوی، هغه ټول قانون دا به هر شی د هغو پیسو سره ختم کړ. نو دا په یو جاهلیت په دور کې دا انصاف هم نو، د ظلم رواجو په هر ځای کې ظلم و، چې چا به څرنګه قانون خوښ و هغه رنګه قانون به جوړو. دا ته به نه کتل چې مونږ مذهب، مونږ دین، دا مونږ ته کوم تعلیم راکوي، کوم دین مونږ ته کومه خبره بیانوي، حالانکه دوی ټول په جاهلیت کې وو، دوی ټول په ظلمت کې وو، په تاریکۍ کې وو، په تیاره کې وو. نو چې کله نبی علیه السلام بعثت وشو، په هغه نه بعد دا جاهلیت ټول ختم شو، لا قانونیت ختم شو، ظلم ختم شو، قانون راغی، انصاف شروع شو.